ورپسې محترم یو ملګری سوال کوي چې دا محرم دا لسمه روژه چې کوم ده دا یو نیول لازمي دي که نه دوه نیول لازمي دي د دې څه حکم دی؟ مونږه تاسو ته پته ده چې محرم میاشت له الله جل جلاله ډیر عزت ورکړی دی او احادیث مبارکو کې د دې ډیر زیات فضایل راغلي دي. په دې کې یو ورځ راځي هغې ته یوم عاشورا وي. په دغه ورځ باندې روژه نیسل حدیث مبارکو کې راځي چې کو چا په دغه ورځ باندې روژه ونیسله نو مخکني کال څومره صغیره ګناهونه چې دي الله جل جلاله به ورته معاف کړي. اوس دې کې مسله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابو ته ارشاد فرمایلی دی چې تاسو کله د عاشورې روژه نیسئ نو یو به ورسره بله روژه ملګرې کوئ، یعنی